باندې لاړل. حالا ورهانه دعا وکړه چې کار وکړي. رئیسه پرېږده چې خبرې وکړي سره پخلا شي. خو رئیسه کار یې وکړ. خاونده د عبدالحی لامل مړ شوی. د شامو خبره نه ده چتو، د شامو خبره نه ده، د شامو د تېښتې خبره هم نه ده. کچېرې پوله دلمدار د داسې مسایلو څخه وتښتي. بیا نو شامو څوک دی؟ شامو څوک دی؟ کومې برنامې چې زه لرم د ټوپک له مرمۍ نه هم اغېزمنې دي، پوه شوې؟ اغېزمنې دي. خو زموږ په درد ونه خوړل شوې، باید چې پاک یې کړو. نو لاله حمام ته لاړ شو، هم به پاک شو او هم به د دې مفکورو له فکرو نه خلاص شو. پتا دې لعنت وي چتو. وای دې ماتي باش ته وګوره چتو. د دې پتا چیرته لیکل شوې ده؟ رئیسه یو څو مایده پیسې شته چې کریډټ واخلم؟ والا یو څو لري را سره وي، هغه مې دې پلار ته ورکړي. کم حقه زه پیسې د کومه کم؟ ښاغلی حقیق د معلوماتو له دفترنۍ زنګ وهلی. مامتي باش راغلی، غواړي چې تاسو وګوري. ورته ووایه چې زه دلته نه یم، د نشراتو له عمومي مدیر سره وګوري. سمه ده، په تمه دی. مهرباني ښاغلیه، ښاغلیه وسله مه کېدئ. غواړه چې مړ شې. ښاغلیه تاسو څه اشتیا لرئ؟ یوازې دومره اشتیا لرم چې د دې ځای خاوند سره وګورم. په خیر راغلی، زه مطلع یم. کاظمه ته دې عقیده وګوره، همدا چې پوه شو چې زه یم نو بل څوک راولېږه. زه د نشراتو عمومي مدیر یم ښاغلیه. فکر کوم چې کومه تېروتنه شوې ده. موږ په دې مسایلو کې ډېر اساس یو، د رسنیو له مخې. او موږ هم د انسانیت له مخې. نو د دې ورځپاڼې موضوع تا لیکلې؟ اما پوښتنه وکړه چې کومه غلطه خبره خپره شوې. ما نه دی ویلي چې سم دی او که غلط دی. زه خو خبریال نه یم، دا ستا کار دی. نو د دې کار لپاره څه ډول چلن وکړم؟ له تا نه مې پوښتنه وکړه مدیره. د مافیا د پلار پسې. کله چې زه د مافیا پلار اوسم نو ته ولې دومره خوشحالیږې؟ رښتیا وایي ښاغلی مامتي، نه وایم چې غلطي شوې. ښه نو دا کار به څه ډول کوې؟ د سبا په ورځپاڼه کې په هماغه ځای کې په هماغه لیکنه باندې لیکم چې پرونه خبر غلط و. هغه کار خو به ته سبا ته وکړې. نو راځه چې نن هم یو کار وکړو. کاظمه نن چې تا کومه سهارنۍ خوړلې وه څه و؟ ګډو وډو که نه؟
ډېره بخښنه غواړم وروره ته مجبورې چې پرته له شیدو نه یې وخورې وخوره پرېږده چې ویې خورې لورې په موږ یې څه هغه د خپرونو مدیر نه دی تر څو پوه شي چې د خپرونو د مدیر مسؤلیت څه وي وروسته له دې چې اړسلي کې باید زه در په یاد شم مدیره دوام ورکړه ښاغلی محمد دې وضع مې ډېره خرابه ده دا سړی نو څه شو ویلې چې کیڼ خواته لاړ شئ په چپ او ښي ویلو ته زه لیونی کړم له دا کم عقله رئیسه هغه ځای دی د بلا دې پتا وي لالا اوس به هغه خبري رسنۍ ته څه وایې د خپل نیاو د نیکه د مینې کیسې ورته کومه څه ورته ووایم کم عقله چې هر څه مو لیدلي هماغه ورته وایم چې قاضي زموږ په درد ونه خوړل شو نو اوس تاسو ته راغلو په څه که چې زموږ خیر وي بیا به یوه نوې ماجرا پیل کړو یعنې چې رئیسه نیاو نیکه سره د مینه درلوده خو ګوره بیا موږ هېڅ کار ته هم نه پرېږدی هغه ورځې به م راورسېږي داسې ورځې به م راشي زه خو خپل ځان قربان کړم او زما د قربانۍ په پای کې به تاسو یو ښایسته ژوند ولرئ کله چې زما په وینو د پسرلي ګلانو رنګول شول بیا به پوه شئ چې زموږ خلک او تاسو څومره ویاړ را باندې کوئ پوه شوئ دا خلک دلته څه کوي کاظم جانه دوی له کومه اشنا شوه چتو لالا ښایي چې زموږ د ورکېدو له امله به یې دلته اعلان ورکړی وي ها ای لیونیه مورو ته دلته څه کوې تاسو چیرته یې مامتي باشه یوه نیمه میاشت کېږي چې ورکې یاستئ یوازې 2 ورځې له لارې درنه خبرې کوو ولا مشهوره شوي یئ زما پوښتنې ته ځواب راکړه زموږ خبره نه دولت واورېده او نه هم هغه احمق اسکندر نو څه وکړو بالاخره دلته راغلو چې خپل درد ورته ووایو کاظمه دوی موټر کې کېنه ماماتي ته باید د امنیت رئیس شې داسې ویل لکه د امنیت کوم رئیس چې کاظمه په کراره وروره خوشکه کمقله چې اوږه مې ونه باسې زر کوئ لوداګانو لږه شه کمقله بې شرفه خبره ده وروره تاسو بیا څوک استئ ښاغلی دوی نوي ګمارل شوي زما له اجازې پرته دوی چا مقرر کړي ښاغلی یلچین یلده دننه راشه ښاغلیه کوم بې شرفه چې موږ ته دوکه راکوله غواړي تاسو سره وغږېږي ښاغلی داوته هرومرو کومه غلطي رامنځته شوې ښاغلي داود تاته اجازه درکړې چې خبرې وکړي راشه کېنه
بلوته خای دا سړی به ستا مخ کې په راحتۍ سره خبرې ونه شي کړی کېدای شي چې موږ یوازې پرېږدې وایي چې له فواد سره مو کوم کار کړی دی ښاغلی داود زه قسم خورم چې په هغه کار کې زما لاس نه و ما هغه کار کړی چې ښاغلي فواد راته ویلي و ته نه پوهېږې چې د ښاغلي فواد پیسې زما پیسې دي ها نه پوهېدم ښاغلیه ولې دې ما ته خبره نه کړه له تا نه مې څه شی وپوښتل فکر مې وکړ چې تاسو به خبر یئ ټولې پیسې به بیرته راوړې پوه شوې خو موږ داسې هوکړه سره نه وکړې په دې کار کې خو زه یوازې نه یم نو بیا له چا سره کار کوي مېرمنې چې امر کړی و ما د شرکت امنیتي کسان بدل کړل دا ستونزه دې هغې ته ووایه ناپېژندله خلک راغلي او د مېرمنې چې یو ښاغلي داوود امنیت نیسي ها خاص ساتونکي نه دي بدل شوي بیلی ته زما مړه تا سره کار و د فواد نکاح به چېرته وتړل شي په کور کې مېرمنې نو بیا دا نوي کسان دې هم کور ته لاړ شي د فواد کوژدنه د ماماتي پخوانۍ ملګرې ده چې کومه خبره پېښه نه شي بیلوت هم د نوي امنیتي کسانو نه شکایت کوي شکایت مې نه کاوه اندېښنه مې وه او اوس هم لرم مېرمنې چې ډېر ښه وشوه چې نوي کسان وګمارل له پخوانیو کسانو سره مو لږ ستونزه لرله نن شپه به هغوی تمرین ته لاړ شي ماماتي به ښه تمرین ورکړي مهرباني وکړئ ښاغلی داوده سمه ده ښاغلیه ښاغلی داود تاسو غواړي بیلوته ښایي چې دا سړی به په خبرو باندې راولي کوم څه غلطي خو به نه یې کړي ښاغلی داوده یو جرمي شریک لري نه غواړي چې نوم یې موږ ته ووایي بیلوته ښاغلی داوده که د خپل شریک نوم واخلم بیا به تاوان وکئ زه ستاسو د ښېګڼې لپاره دغه نوم نه اخلم ښاغلی داود زما فکر دا مې په سر ډېر وهلی ونی شوی که د خپل تر زامنې ویني نو بیا به په وشي راشي زر کوه نو بیلوته صبر وکړه ته څه کوې پوهېږئ چې د دې میز بیه څومره ده کومې پیسې چې د له موږ نه غلا کړي دي له ده نه زیاتې دي نه دومره هم نه اسکندر کبیر څوک اسکندر کبیر ولې مټې لکوې وروره ځه مخکې شه مټې لکوه سلام څه خبره ده مامتې پوښتنه مه کوه رئیسه موږ ستاسو کسان له ورځپاڼې څخه راټولول مونږ دې په یوه غره کې خوشي کړي وو هلته هېڅوک هم نه راځي مونږ او تاسو خو داسې معامله نه وه کړې پولاد علمداره اوس نو ولې داسې کوئ مورو که غواړې چې ومرې ورشه سړکونو ته ووځه خو که غواړې چې ژوندی پاتې شې بیا هغه کار کوه تر اوسه خو دې راته هېڅ هم نه دي ویلي که غواړې راته ووایې چې د یوې تیږې په شان په هغه کور کې اوسه نو به اوسم خو زه ډېر ښه فکر لرم او کومه ګولۍ چې زما له وسلې نه وځي مورو ته د دجلې په مستعارنامه کوم څوک پېژنې په خدای چې دې ښځې موږ ټولو ته افشا کړي یو رئیسه چټي له دې سره خپل وخت مه ضایع کوه راځه کاظمه د جاوید اکرسو په نامه کوم څوک پېژنې یا بیا ووایه غواړې چې دجله وپېژنې او که اکرسو وپېژنې ته راته ووایه چې اکرسو څوک دی له کوم لحاظه یې ووایم وایي چې هغه د سازمان دښمن دی دا چټي خبرې دي هسې بې ځایه خبرې کوي سازمان د دې لپاره هغه خپل دښمن ښیي تر څو په لویو ښارونو کې خپل کارونه په اسانۍ ترسره کړي که نه نو سازمان به ډېر پخوا د هغه کار ورته ختم کړی وي پولاده ته ماته درواغ وایې
هرومرو درته ثابتوم. سلطانه 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 دا نجلۍ به چېرته تللې وي؟ غمزه زر غلی شه غلی شه. غمزه 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 کاظم یو نوې شیشه راوړه. سمه ده وروره. دا نجلۍ تلونکې ده کاظمه. باید د وروستي ځل لپاره ورسره خبرې وکړم. څنګه یې ورهانه؟ او عبدالحیا ته چیرته یې؟ هغه څه ده؟ کوم څه نه؟ یعنې څه چې کوم څه نه ده؟ ما ماتې ورور ستا پوښتنه کوله. ولې زما پوښتنه کوله؟ زه څه خبر یم؟ یو څه خپه ښکارېده. عقل په سر لکه چې راغی. نه پوهېږم وروره. زما په ان نور باید تاسو سره پخلا شئ. رئیس هم ستاسو د کارو له امله خفه دی. رئیس چیرته دی؟ درغلم. څنګه ښکارم صدف؟ ډېره ښایسته شوې. خدای دې وکړي. ای برو خیر دی، دا ځلې کومه ستونزه مه جوړوه. نه ګرانې،
ځان سره مې ژمنه کړې چې هر څه چې ووایي هماغسې کوم. او هیڅ کلم دې ښار ته نه راتلو چې د خلکو منځ کې دا توپیرونه نه وو هېڅ کړي او نه لیدلي. له دې توپیرونو او برخلیک څخه نوره ډېره ستړې شوې یم. زه د هغه څه په هیله او ارمان یم چې نورو ته په خاطرو بدله شوې. زه به در سره ګورم. خبره یې چې اوس امیر او فریحه سره ټولګیوال دي. فریحه د سریال پیل سبا شپه 9 بجې له لمر څخه. هغه خويندې زمونږ همیشه سقاوي کوي. زمونږ خويندې هغه د بزو او د غواګانو په مقابل کې پلورل کېږي. برګمټال کې زمونږ د امنیت کسان په خپل کلي کې دننه خپل ځان ساتي، په خلکو ځان ساتي. ولس انتخابات سره همیشه همکار دی. د خلکو غږ سه شنبه د شپې 11 بجې له لمر څخه. ګرانې څه شی خورې؟ پنیر لرونکی برګر. یعنې څه؟ مطلب مې دا دی چې د پیسو ورکولو په وخت کې بیا جنګونه کوو. چیرته لاړ شو؟ کله چې تا نوی کار پیل کړی و یو چایخانه درلوده هلته به لاړ شو. پولاده ته زما رایې زویه زما رایې. کومې په ځوانۍ کې ستا په څېر یو ملګری درلودی بیا به مې دا ټول استانبول پول کړی. مور مې تا ته هر څه سم در زده کړي. نظیفې مور راته وویل چې ستا د طاوله لوبه نه ده زده. د طاوله لوبه؟ ما ورته وویل چې ښه ده د زوی دې دا لوبه نه وي زده. زما نه ده زده، خو لوبه مې تر اوسه چاته نه ده بایللې. له خپل همکتاره خلکو سره لوبه کوم. خو زه تا ته نه بایلمه. زه انجونو سره لوبه نه کوم. له ما سره شرط تړې؟ سره له دې چې زما نوم یې واورېده بیا هم ته دومره ووهلې بې ټکه بلې که نه؟ دا بېادبي چې دوی وکړه د تورن له بېادبۍ نه ډېره زیاته وه زکي جانه. هر څه چې تاسې ووایئ ښاغلیه. ورته ووایه زکي جانه یا دې له خپلو پیسو نه تیر شي او یا هم له بېلو څخه. بله ښاغلیه د مرو په نامه یو کس غواړي چې تا سره وګوري. کوم مرو څوک دی؟ ښاغلیه وایي چې غواړي تاسو ته د پولاد علمدار په اړه یو څه ووایي. همدارنګه وایي چې کله یې تاسو ووینئ نو بیا یې پېژنئ. ما امنیتي کسانو ته وویل چې هغه وباسي خو بلې ښاغلی جاویده دا دا شي کوي او راویلې کوي و به ګورم چې هغه څه وایي.
کانه ووایا زه دلته راغلی یم چې تا وژغورم خو ته یې چې د یو ګیلاس اوبو ساتم چاته نه کوې تا چا رالیږلی ما ته د یوې موثقې منبع نه خبر رسېدلی چې پولاد علمدار غواړي تا ووژني ولې په هغه زم نه پوهېږم هغه به لومړی خپل یو نږدې کس درپسې راولیږي بیا به خپله درپسې راشي ته اوس هم د زمان سره کار کوي مورو نه یم څنګه اعتراف دې کړی نه نو بیا چاته کار کوې یعنې څه چې زه چاته کار کوم له موږ څخه چیرې نشي تښتېدلی نور تاوتریخوالی بس دی اوس د خوشحالۍ وخت دی درپسې خفه شوې وم یوسفه ګرانه ښه شو چې په خیر راغلې سلطانه اغلې کړې هیله مند یم چې سل کلنه شم کلی کلی د هغه ملت چې شهادت ورته سعادت وي بریالی دی یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد دوه صفره زه تا ته چانس درکوم کله چې ما د تولا لوبه یاده کړه نو ښایي چې تا فکر کړی وي چې دا اسانه د همدې له امله دې ویل چې زما زده ده ته تل په خپل ځان ډاډه یې زما هیڅ نه خوښېږي چې ویې بایلمه وپوښته چې زما کوم ستوری ډېر خوښېږي اوف ووایه نو مریخ بس ده څه شی بس دي دا لوبه به یا پنځو ختمېږي او یا په شپږو یو څو شېبې نور هم ښه سمه ده لوبه به بیا کوم بل وخت وکړو 15 دقیقې نورې چې دا لوبه پای ته ورسېږي تر څو زما زړه په کراره شي باید لاړ شم فکر کوم چې ته غواړې وتښتې پولاده زه کار لرم لوی سړی پولاد علمدار کار به نه کوي او تښتي سمه ده ګرانې تا وګټله اوس مې پرېږده داس دې ویل چې ما ته کوم خیرات راکوې هسې نه خو ما وګټله بولین ته وروره ته خو شاهد یې که نه خورې ما کوم څه نه دي لیدلي بولین ته چا وګټله تاسو وګټله وروره مېرمنې برو خبره د لوبې نه ده باید خپل بری ثابت کړي زه داسې هېڅ کار نه کوم چې وی بایله
څه شوي کار دې خلاص شو د طاولا په لوبه کې مې ماته ورکړه ډېر ښه فکر کوم چې دا ځل مې زړه ورته لاسته راوړ مننه درو موشه ښاغلیه بیلوتا صاحب مې مخ خرابه وه د زړه سره دا انجونې څوک دي ټول دغه فکرت کارونه دي بیلوتا دا دغه لوده ابراهیم لور ده خانو او بلې زموږ سکرتاره خانو یو په ځای مونږ ته جوړه کړې ده ماته خو هېڅوک هم ونه ویل بیلوتا اوس بله تانه لږ څه واورم واده کوي کله او چېرته بیلوتا څه به وکړې د زړه سره شاید باشم بیلوتا ضروری نه ده دوه شهیدان شته بیلوتا چېرته دي کاشکې چې هماغه کلي کې پاتې وو او هېڅکله هم دې ښار ته نه راتلو چې د خلکو منځ کې دا توپیرونه نه وو هېڅ کړي او نه لیدلي له دې توپیرونو او برخلیک څخه نوره ډېره ستړې شوې یم زه د هغه څه په هیله او ارمان یم چې نورو ته په خاطرو بدله شوې زه به در سره ګورم خبره یې چې اوس امیر او فریحه سره ټولګیوال دي فریحه د سریال پایل سبا شپه 9 بجې له لمر څخه مرګ په مراتبو غوره له تور ژوند څخه دی هغه خويندې زمونږ همیشه سقاوي کوي زمونږ خويندې هغه د بزو او د غواګانو په مقابل کې پلورل کېږي برګمټال کې زمونږ د امنیت کسان په خپله په کلي کې دننه خپل ځان ساتي په خلکو ځان ساتي ولس انتخابات سره همیشه همکار دی د خلکو غږ سه شنبه د شپې 11 بجې له لمر څخه راغلی کاظمه بیلوتا د زړه سره مخکې دې وانه اورېدل چې څه مې درته ویلې د تا روغلو یو کس ته به هم ضرر نه رسوې د زړه سره د دې پکړ نه ډېره زیاته مننه په هغه کې سیدي شریکه ښاغلي فواد واده له امله لږ د کوکاینو سپارښتنه کړې وه کاظمه ووایه وروره ته غواړې چې ما باندې ملنډې ووهې ځه ورک شه وروره سلا دې ځه ورک شه ورک شه تا ونه غوښتل چې له اسکندر سره سوله وکړي پوله ده کوم اعتراض لري
د اعتراض خبره نشته. تا یو دولتي مقام ته بې نزاکتي وکړه او درناوی دې په ځای نه کوه. په دې کې کومه بې نزاکتي نشته. پولاد علمداره، ته په خپله په دولتي نزاکت ډېر ښه پوهېږي او په دې پوهېږي چې څومره باید درناوی وشي. زما په نظر باید خلکو ته نه بلکې مقام ته درناوی وشي. تاسو دا وایي چې زه باید سکندر سره سازش وکړم. زموږ هدف دا نه دی. نو بیا کومه ستونزه نشته. کوم بل څه ویلو ته لرئ؟ ښه نو که ته چېرته غواړې موږ ته څه ووایې او یا کومه بله خبره وي چې وکړې زه یې اورم. پولاد علمداره، ورور دې چیرته دی؟ د واده کولو مخه نیسي. نو ته ولې راغلې؟ زه یې راولېږلم. توبه خدای توبه، سمه ده چې ته یې راولېږلې، خو ته باید ورسره تللی وای. ما ته چې هر امر وکړي زه هغه کار کوم. پوهېږې چې چېرته به تللی وي؟ هو. ښاغلي، تاسو میلمه یئ؟ او زه یې میلمه یم. کېدای شي د بلنې کارت مې راوښیي؟ ولې نه؟ په ټول باکس کې رانه هېر شوي. فواد تعمیر ته تروغلو ګرانه. مخکنۍ دروازې نه یو کس راغلی. د خدای جل جلاله په لاره کې شهادت
په مادي او بشري سنجشونو نه ارزول کیږي. د یو تروریست د نیولو لپاره لټه. هغه یې وراره دی. آیا ته په دې باندې پوهېدې؟ غواړم له تا سره مرسته وکړم. خلک باید په رښتیا باندې پوه شي. د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ځو. راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه. خلکو په وژلم نه پوهېږې. دا ستا دومره د وینو پاسه او راویښې. عبدالحیا زه ښه یم. کوم څه نه دي شوي. ځان له مرمۍ وساته عبدالحیا، که نه زه به ځان ملامت وګڼم عبدالحیا. له غمزې سره واده کړی وي، د ځمکې تل ته ملاړ شي پیدا به کړم. رانه نه خلاصېږي عبدالحیا. کاظمه شاته ځه. سمه ده وروره. زر کوه عبدالحیا، زر کوه. کاظمه وروره یې زبېړه مه کوه. زه د مړینې نیت نه لرم. ولې؟ تر څو چې له سلطانې سره واده ونه کړم نه مړ کېږم. چاپ شه. ته ځان به پام دې ضد ووژنې. توبه خدایه توبه. زما د نکاح شاید کېږي. ژمنه ده لاوده، ژمنه ده. زویه له کله چې راغلی یوه خبره دې هم نه ده کړې. څه ووایم پلاره؟ څه وایې مېرمن نظیفې؟ چې هر څه یې زړه وي ودې وایي عمره. ما یوه پرېکړه کړې. ولې زویه؟ وروسته له یو اوږده وخته لومړی ځل دی چې له یو چا سره مې زړه نږدې پالۍ غواړي. ایبرو په رښتیا هم یوه ډېره ښایسته او ډېره ښه نجلۍ ده، خو زه واده نشم کولی. ولې زویه؟ د نجلۍ په اړه دې کوم څه اورېدلي؟ کوم چا څه درته ویلي؟ پلاره ستونزه د هغه نجلۍ نه ده. زه نشم کولی چې واده وکړم. ما ژمنه کړې، قسم مې خوړلی. څنګه قسم دې خوړلی دی؟ مورې، قسم مې خوړلی چې د کار لپاره به مې نه واده کوم
او نه به اولادونه پیدا کوم. وروستۍ پرېکړه دې ده؟ په خواشینۍ سره. چې هر څنګه غواړې هماغسې وکړه. مورې 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 مورې